که صورت د محمد نه پیدا کړي به رب نه ودا دنیا. عزتمندو مسلمانانو د حضور صلی الله علیه وسلم امتیان یو مونږه. الله جل شانو وایي دا داسې امت دی وي عزتمندو مسلمانانو چې پیله پیغمبرانو او پیله چې دې سوالونه شوي دي یا الله دا امت مونږ له راکړي یا دې امت کې مونږ پیدا کړي. عزتمندو مسلمانانو الحمدلله الحمدلله الله مونږ چان کړي د حضور صلی الله علیه وسلم امت له ورکړي او به الحمدلله کوم انسان ته جوړا ویل کېدو، کوم انسان ته چې گنجر ویل کېدو، کوم انسان ته چې بدک ویل کېدو. عزتمندو مسلمانانو ناست یم په مسجد کې زمونږ کار وسه دی. پیله کارو خلک غلطو ته بلل، پیله کارو خلک د ګونګرو شرنګار ته بلل، پیله کارو خلک سترو شونډو ته بلل. های تبلیغ د نوم نظار شم نن زمونږ کار دی خلک نیکۍ ته بلل. ای خلکو مونږ له اسمه راکوئ د الله او د الله رسول طرف ته راشئ. ای خلکو زمونږ هېڅ نه دي په کار، تاسو مور پلار خوشحاله شي، ستاسو وروڼه خویندې خوشحاله شي، ستاسو خاندان خوشحاله شي، دا زمونږ هر څه دي. عزتمندو مسلمانانو دعوت تبلیغ یو کار دی، یو میشن دی چې الله جل شانهو د سرونو نه لوپټې لر کړي، پټکي په سر کړو، د لاسونو نه ګوچرې بنګړي لر کړو، تسبیح راواغستې، د ژبې نه غلطې خبرې ختمې شوې. ای خلکو عزت الله ورکوي. یا ایها الذین آمنو، ای عزتمندو مسلمانانو الله ټولو ته چې دی ګیله کوي، ټولو ته چې دی لګیا دی که نه زما عزتمندو مسلمانانو قرآن شریف کې ټولو ته. عزتمندو مسلمانانو مونږ ټول الله سره تعلق جوړ کړو، خپل الله خوشحاله کړو، الله زمونږ د ټولو نه ګیله کوي، ټولو ته خواست کوي. او الله جل شانه قرآن شریف کې فرمایي کامیاب هغه خلک دی، انسان په خساره کې دی او مګر هغه انسان کامیاب دی کوم انسان چې دی حق وي او کوم انسان چې دی صلاح نیک عمل کوي، کوم انسان صبر کوي. زموږ په دې حال باندې صبر دی د خپل رب نه. هی وی زما د خپل رب نه ګیله ده، نه سړی نه ښځه د چا کړم. عزتمندو زموږ په خپل رب باندې هم د دې خبرې ډېر زیات شکر دی. الحمدلله زه د خپل رب شکر وباسم چې موږ یې په دې معاشره کې بیا هم داسې پیدا کړو. زه ډېر خوشحاله یم. ملګري بعضې دغه شي هغه دغه دی، خو نه الحمدلله موږ الله پې دا وخت خبرې پټېږي، خو نه دا خبرې ښکاره دي. موږ دغه لوښي یو او چې دی که څلور میاشتې مې کوو، خو نه الله زموږ زندګي بدل کړې ده. خو پیله غلطې ته خلک رابللو، نن د الله خبرې ته خلک رابلو. پیله خلک سرو جوړې ته رابللو، نن پټکو ته خلک رابلو. پیله غلطه چې دی غلطو کفرتو ته نن جومات ته خلک رابلو، دمخانې ته به خلک راتلو. عزتمندو مسلمانانو دا د دین برکت دی. عزتمندو مسلمانانو الله دې د ټولو زندګي بدله کړي، الله دې د ټولو چې څومره ملګري دي خدای د ټولو ملګرو زندګي بدله کړي، ټولو د پاره جاړم، ټولو د غواړم یا الله زندګي بدله کړي. موږ سره سهیل بای راغلی دی، نه د شټاپ سهیل بای راغلی دی الحمدلله. او سلمان امیر صاحب زموږ د جماعت امیر دی، احمد امیر صاحب په تاسو پیژنئ کوم چې مردان کې ما من محنت کړی دی. نو الحمدلله الله زما زندګي هم بدل کړې دی، احمد امیر صاحب زندګي هم بدل کړی. اوس سهیل به د خیر ویښته انشاءالله واړه کوي. سیر روزه کې موږ سره دی چې کله وله خدای توفیق ورکړو څلور میاشتې اراده کړله دواګانې غواړي ټول امت او انشاءالله دی به څلور میاشتې لګوي، دی به خپله زندګي بدلوي، په خپل الله به توکل کوي. حسبي الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. په هغه الله به توکل کوي کوم الله چې د اسمانونو د عرشونو رب دی، په هغه الله به توکل کوي کوم الله چې زمون تخلیق کړی دی. داسې نو ټولو ته مې خواست دی چا نفرت مه کوئ، چا سره چې دی چا نه سپک چاته مه کوئ، هر الله رضا دپاره خلکو سره محبت وکړئ. که چېرې تبلیغیانو محبت وکړو راله څلور میاشتې ولګول په هېڅ هم نه وپوه، په هېڅ هم نه وپوه و چې څلور میاشتې ولګولې نن وګورئ چې دی سپوږمۍ ته شرمېږي د مخ نه او کوم پټکي ماشاءالله او چې دی راله مونږ پسې راله دعوت یې راکړو. نن الحمدلله شاول اصلاح ستاسو مخکې دی او چې دی احمد امیر صاحب تاسو مخکې دی. دا زما شاګرد ما سمردان کې پاتې کېدو، اما ورته غلطي دعوت ورکو، غلطو کفرتو پیله ما دې شي ته بول دی او ما چې دی دا ویښتګان درته. نن الحمدلله زه ولې جاړم یم، یا الله ته د زندګي بدله کړي، یا الله دا هم د چا به چوړی دی د چا به روري. د کور کې څومره خلک دی زما ټولو ته خواست دی، هر کور کې اجړا دی، ټولو ته مې دا خواست دی اجړا نه نفرت مه کوئ، دا خو د الله تخلیق دی، الله پیدا کړی دی. الله چې څوک وغواړي څنګه پیدا کړي، د الله په کار کې ولې ګوتې وهو. الله موږ پیدا کړي، موږ خو د الله تخلیق یو، موږ خپل مور پلار له پرېږدی، موږ خپل کور ته پرېږدی، وروڼو خویندو له پرېږدی، موږ انشاءالله څلور میاشتې لګو. دا جومات کې ناست یو ملګري هغه تعلیم کوي، بعضې خلک یې اوس په ګش باندې وځو. او نصیب زما چې دغه نه راشو پیج نه او ملګري لږ وویني او خلکو ته عبرت حاصل شي چې وشوه وایي د هلکانو نه ونه شوه خوږه وطنه جینکۍ به دې ګټي. اوس که د عامو خلکو نه ونه شوې اجړاګان به خدای راوباسي، ډمان به خدای راوباسي، فنکاران به خدای راوباسي. ای خلکو د الله طرف ته راشئ، ای خلکو مونږ تاسو نه رزق روزي نه غواړو، پولۍ به خرڅو، مسواکونه به خرڅو، ملیانې به کوڅه په کوڅه ګرځو خرڅو به، هم د الله خبره به کوو.
الله خالق دی، الله مالک دی، الله رازق دی. عزت ذلت د الله په لاس کې دی. همدغه خبره ده. دا د تبلیغ محنت دی، دا د تبلیغ کار دی، دا د تبلیغ میشن دی. علما حضرات هم راله، ملګري راله، خو ټولو ته مې دا خواست انشاءالله څلور میاشتې ولګي انشاءالله. سهیل بھائی انشاءالله پوهه زم دی راته شته د خیر څلورو میاشتو لا، او دی به موږ سره هر میاشت کې انشاءالله سیروزي لازم ملګري امیران رالو، او انشاءالله الله تاسو ټول قبول کړي. احمد علي نشته به موږ سره خبره کوي تاسو. احمد علي خبره کارګزاري به کې لګ بیان کړو او کا شوی د روان دا اوس خو د روان کې تخشان نو الله یې بس تاسو ټول قبول کړي، کامیاب کړي. امرګری ناستي انشاءالله ټول ناستي او ټول انشاءالله ولا معرا له کې دیندار خلک را د به مخکې مونږ اسم نشو ویلې، مونږ له خو اسم ناراضي او نه عزتمند مسلمانانو الله د دین په نسبت باندې عزت راکو، الله زندگی راکړه، ډېر زیات خوشحالي د خپل رب نه، د خپل رب نه ډېر امتګریو او الله دې مونږ نه رضا شي. او دا زه ناشکره چې بیمار شم نو صحت راکوي، تا نه قربان شم ربه ما بې عزته له عزت راکوي، تا نه قربان شم ربه ما بې عزته له عزت راکوي. چې د غربت په تام کې گیر شم نو دولت راکوي، دا مې یقین دی په خپل رحم به جنت راکوي. لاس مې نیولی دی هر وخت دا دعا غواړم، خالقه معاف مې کړي پسې د ستا رضا غواړم. هی الله الله مونږ هم معاف کړي، الله مونږ له هم عزت راکړي. عزتمند مسلمانانو مونږ خو چې دی الله ډېر رحیم بادشاه دی. څومره ملګري ویډیو ګوري، ویډیو مخې ته شیر کړي، عبرتونه سي ټول څلور میاشتې ولګوئ، چا اووه میاشتې څلور میاشتې کلونه ولګوئ. انشاءالله خپل بچي مدرسو کې کښېنوئ. مونږ به بار بار د خپل پیج نه لایو راځو، بار بار به مونږ په اجلاګانو په عامو خلکو محنت کوو، د الله د الله رسول خبره به کوو. زما جانم د حضور صلی الله علیه وسلم د کار نه د الله د حکمونو نه قربان شه، زما مور پلارم زما رونم ټول د الله د حکمونو د حضور صلی الله علیه وسلم د سنتونو قربان شه، عزت قربان شه. جزاکم الله خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.